دا قرآن په اصل کې د تورات تصدیق کوونکی دی ځکه چې په تورات کې دي کوم نښې او نشانې د نبی علیه السلام لوستې وي دغه صفات یې لوستي وو او د قرآن دا خبرې چې کوم دي د مخکې نه په تورات کې چې کوم دي موجودې وي چې آخره زمانه کې پیغمبر راځي دغه شکل صورت به داسې وي او هغه سره به داسې قسمه معجزې وي په هغه به قرآن نازلېږي نو دا په تورات کې راغلی وي خو چې کله نبی علیه السلام باندې قرآن نزول شروع شو او د نبی علیه السلام معجزات د یهودیانو ولیدل نو دا قرآن دا تصدیق کوونکی شو د تورات چې د تورات کې څه دا حق دي د دې په خپلو سترګو باندې ولیدل نو دا قرآن په اصل کې دا د تورات تصدیق کوونکی دی نو چې کوم سړی تورات مني کوم یهودي نو دی به قرآن خامخا مني او که دی قرآن نه مني دی په اصل کې تورات نه مني دی په اصل کې ځکه دی تورات کې د نبی علیه السلام څومره صفات چې راغلي په نبی علیه السلام کې موجود تورات کې د قرآن مجید چې خبرې راغلي وي هغه قرآن کې موجودې وي نو که یو سړی وي چې زه تورات منم او قرآن نه منم نو دا په اصل کې داسې دي چې دی نه تورات مني نه قرآن مني چې یو سړی تورات مني دی به خامخا چې کوم دی قرآن مني ځکه دا قرآن د تورات تصدیق کوونکی چې دغه د تورات کې څه موجود نو دا حق دی او دا سچ دی ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب یعنی قرآن مجید من عند الله د الله د طرف نه مصدق تصدیق کوونکی لما د هاي کتاب معهم چې د يهوديانو سره یعنی تورات وکانو د يهوديان وو من قبل وړاندې د نبی عليه السلام دراتلونه يستفتحون جدوی وفتح مختلا على الذين كفروا بكافرانو باندې نو د يهوديان چې ودي هو تاسو ته مو چې کله بدی د کافرانو سره جنگ او جنگ او دی باغ جنگ او بیلو نو دی بو ته اخره کې وي د شکا د اخره زمانه پیغمبر برازي چې دا غنوم محمد او احمد صلی الله علیه وسلم وي مونږ به دا غسر ملګری کیږو دا ملګرتیا بکو او کافرانو ته تاسو سره مقابله کو تاسو مونږ ختمو تاسو بقتلو لکه څنګه چې نن سم مونږ هم په دغه امید باندې ناسیو چې اخره زمانه کې به حضرت عیسی علیه السلام راځي او مونږ ټول مسلمانان دي سره الله ملګری کی مونږ سره ملګری کیږو او د يهوديان چې دي کوم چې اسرائیل دی به چې کوم دي ختمو کافران به ټول ختمو نو دک کرانګي به په هغه زمانه کې چې دی وکړه مغلوب شو نو دی به د کافرانو توی تاسو په مونږ باندې اوس زورور شوي خو مونږ د اخر زمانه د پیغمبر انتظار کو چې کله هغه الله پاک راولېږي نو مونږ ټول يهوديان به د نبی عليه السلام سره ملګری شو او تاسو ټول کفر به کوم دي ختم کو تاسو ټول اهل کفر ته به کوم دي شکست درکو نو دلته چې الله پاک فرمایي چې وکانو من قبل او د يهوديان مخکې د دین یستفتحون جديب فتح غختلا یا دی یستفتحون معنا بیا د شي چې یستفتحون دوی به خبرې کولې علی الذين كفروا کسانو د کافرانو ایته دا خبرې کولې چې اخر زمانه کې پیغمبر راځي موږ به سره ملګری کیږو یا دا معنا او کوم معنا د دې فتح شي نو د دې خبرې کول بیان کول معنا راځي د یستفتحون او فتح او کامیابی دي مراد کې دي شي دواړه معنی ټیک دي نو من قبل وکانو من قبل یستفتحون او د يهوديان من قبل مخکې د نبی عليه السلام دراتلونه یستفتحون جديب کامیابی غختلا دی به فتح غختلا علی الذين كفروا بکافرانو باندې نو دا معنی شي نو د يهوديانو با د نبی عليه السلام په وسیله سره دعا کوله چې یا الله پاکه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله دغه په توفیل دغه په حرمت دغه په برکت سره مونږ له کافرانو باندې فتح راکړي د کافرانو سره چې دی جګړه کوله دا غینه مخکې به دی دعا کوله او دعا بعض مفسرون دارا نقل کړل چې اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في اخر الزمان الا مونږ زمون مدد وکړو عليهم په کافرانو باندې بالنبي المبعوث في اخر الزمان په هغه نبی چې هغه مبعوث کیږي با چې د اخر زمانه پیغمبر دی داغه په حرمت او داغه په توفیل درنه مونږ سوال کو چې مونږ له کافرانو باندې فتح راکړي نو وسیله به نبی علیه السلام نیوله